یو ملګري جی ویډیو راستولې ده او په هغه ویډیو کې په حالت د احرام کې په بیت الله شریف کې یو دوه کسان دي، هغوی د پی ټی آی د جنډې نمایش کوي. د دې څه حکم دی جی؟ دا خو په رمضان کې تاسو داسې سیاسي سوال وکړو، خو البته دا کار سیاسي دی او دوی په دینی طریقه باندې کړی دی، اسلامي ټچ یې ورکړی دی. د ویډیو مونږ ولیدل چې دو یو د مخصوصې پرټۍ جنډا چې دا په مسجد حرام کې د احرام په حالت کې د دې نمایش کوي، د جنډا چې د نمایش نو گویا کې دا حرام چې د بیت الحرام بیت الله شریف د دې استعمال د لپاره کوي چې زمونږ سیکولر کومه پرټي ده د دې نمایش وشي، د دې اشتهار وشي. اگر چې د فقه ټول کتابونه راواړوه چې څوک ذکر وکړي د اخبار دپاره کفر یو کو. مثلا زه تا محبت خان راغواړم که نه نو دته آواز وکړو محبت خانه صحیح ده، که زه دې دپاره ځکه چې الله اکبر چې دا الله اکبر دی اوري ما ته راشي، د الله اکبر استعمال دې دپاره وکړو، دا کفر دی. او بیا په بیت الله شریف کې ته د بیت الله د حرم استعمال چې هلته خلک ډېر وي ما ته متوجه کېږي زیاته د بیت الله په پناه کې د خپلې جنډې سیکولر جنډې نمایش کوي، دا ولې کفر نه دی؟ دا هم کفر دی. قرآن کې صریح آیتونه راغلي دي، ولا تجعلوا شعائر الله ولا هدي ولا آیات ومه سپاره کې چې تاسو کم شاعر دی الله تعالی شاعر الله دی، بیت الله خو من باب اولا شاعره ده، شاعر الله کې راځي، نو چې د هغې کې له لغب بهوده کارونه مه کوئ، دا بهوده کار دی. سیکولر چې کومې پرټۍ دي د هغې سیاست اسلامي نشي کېدلی، ځکه دوی منشور تاسو پړاو کوئ هغه اسلامي نه دی، په منشور کې اسلام نه لیکلی شوی، عدل انصاف ارڅ پکې لیکلی شوي، خو منشور یې اسلامي نه دی، نو سیاست یې اسلامي نه دی. د سیکولر چې څومره پرټۍ که مونږ وایو چې په مسجد کې سیاسي خبرې کولی شي د ملیانو یادو، اسلامي کم سیاست دی، اسلامي نه علاوه چې څومره سیاست دی دا خو دنیوي دی، د خبرې خو جایز دي، د ټولو فتوی لیکلي. بیا په مسجد حرام کې دا کار کولو دا د قرآن پاک د دې آیات مخالفت دی. د شاعره چې کومه د شاعر الله به حرمتي ده، د شاعر الله به حرمتي دا خو صریح کفر دی. والذي نتخذوا مسجدا ضرارا دغه آیات کې مفسرین د دې آیات لاندې لیکلي چې مسجد ضرار تی جوړیږي چې کم مسجد کې ته د دنیوي مفادو دپاره د خپل پرټۍ اشتهار کوي، نو مسجد ضرار کې به چې کم منافقینو د خپل پرټۍ خپل ځان مضبوطولو دپاره مشورې کولې. او تا چې د جنډې نمایش کړی په بیت الله شریف کې دې دپاره چې زمونږ پرټي مضبوطه شي، هغه مسجد زرار کار دی کړی، هغه کار دی کړی منافقینو. نو د دوی حکم دا دی چې دوی له پکار دي چې تجدید ایمان او تجدید نکاح ته وکړي، آینده دپاره توبه وباسي، لاړ شي د الله کور ته، الله دې وغواړي چې الله دې ځان ته میلمه کړي، او ته د سیکولر د پرټۍ جنډې نمایش پکې کوې، ته دې دپاره مسجد حرام ته تللی. دا خو عام کس نه تپوس وکړه چې دا اسلام دی که دا کفر دی، تا چې کړی هغه به درته وایي دا اسلام نه دی، ته کم مقصد دپاره استعمالوي، بیت الله ته څه مقصد دپاره دی. نو به هر صورت د خپل زړه نه فتوا والا چې دا ته ښه کار کړی او که بد کار دی کړی، امید دی چې سر به پې خلاص شوي او داسې کار به نه کوو انشاءالله، داسې کارونو نه به توبه وباسو. سیاست په مونږ وایو سیاست په مسجد کې ملیان نه کوي، او ته غیر مولا او سیکولر یو په د الله په کور کې د مسجدونو چې کوم سردار مسجد دی هلته دا کار کوي، تا دپاره څنګه جایز دی؟